ساحران او جادوګران اکثر پوکی کوي دی غوټو کې نو دغه لاسپندی واچي علما وی منع قضا فقط سخرا ومن سخرا فقط کفرا چا چې دا غوټه ورکړه او لاس ته واچوله دا سړی د سحر وکړو او ومن سحرا فقط کفرا چا چې سحر وکړو دا سړی کافر شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ آیات نمبر 4 مخکې مسله را روانه ده دعوت توحید یا دعوت صورت هغه ذکر شو دعوت صورت رد شرک الحمد سرا د الله صفات بیان کړو د الله بڑائی بیان کړه وس خپل عجز بیانې بندو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا آیات اصل کې داسې پکارو نعبدک و نستعینک هو تقدیم ما حقه التاخير يفيد الخسر والاختصاص تقدیم دا مخکې کېدل د دې مسلې ځکه د هغې دپاره داسې وي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین چې خاص تعالی رب عبادت کو بل چا عبادت پنه کو یعنی ایاک نعبد لا نعبد غیرک ستا عبادت په کو د بل چا عبادت پنه کو ورپسې وی و ایاک نستعین مطلب دا نستعینک لا نستعین غیرک ستانه به امداد غواړو د بل چانه به امداد هغه نه غواړو نو ځکه داسې وي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را بندگی کو ستا بندگی به کو د بل چا بندگی به نه کو و ایاک نستعین خاص تانه به مدد غواړو په هر حال کې او د بل چا نه به مدد نه غواړو که پیر دی که فقیر دی که نبی دی که ولی دی که بابا دی که بادشاہ دی که آقا دی که گدا دی هو بندگی به د چا کو د یو الله او امداد به د چا نه غواړو د یو الله نه د بل چا نه به امداد نه غواړو لکه نن سبا خلق سوی خلق پسې شوی دی په تعویذګرو پسې په کوډګرو پسې په غیرو پسې هغې پسې روان دی د هغې نه امداد غواړي او د هغې نه مدد طلب کوي که یو سړی وایي چې زه خو د غیر عبادت نه کومه
زه عبادت صرف د چا کوم؟ د الله. دا کم کار چې زه کومه پیر پسې روانې ما، فقیر پسې روانې ما، بل چا پسې روانم، نو عبادت خو زه صرف د الله کوم، د بل چا نه کوم. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خو د نستعین کې مسله دا راله چې زما او ستا عقیده په چا باندې جوړه شوه؟ زما او ستا عقیده په بابا باندې جوړه شوه، زما او ستا عقیده په غیر باندې جوړه شوه، زما او ستا عقیده هغه د الله نه په بل چا جوړه شوه. نو د الله نه بغیر بل چا نه امداد غوښتل حرام او ناروا. د الله نه بغیر بل چا ته مدد شویل حرام او ناروا. که یو سړی وی چې زه خو په الله باندې یقین کوم او په هغه باندې عقیده ساتم، خو د الله سته مې دا بنګلې آسې اچولی دی مړه تبه مې تړلې ده، نو غوټه مې ورکړې دی باندې خو یې ماله تبه تړلې، ستا عقیده دا جوړه شوه چې دی بن ماله مدد وکړو، د دغه بن او د تار نه به دغه واسطه کټ کې او سبو کې په الله باندې به یقین جوړ کې. نو عبادت چې د الله شو، امداد د الله نه شو. ما ته هر مانځه کې وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تاله عبادت کو استانه مدد غواړو. نو دا مدد خو تا د الله نه وغوښتو دلته دی وې، خو چې بار ته ووتې نو بیا د لاس ته بنګلې واچو. دې بنګلې باره کې علما وایي چې دا غوټه ورکړه او وی چې ما تبه وتړله، لکه سوره فلق کې موي چې من شر النفاسات فی العقد، دا شر د پوکو کوونکو نه کله چې په غوټو کې پوکیو کی. ساحران او جادوګران اکثر پوکی کوي دی غوټو کې، نو دغه لاسپندی واچي. علما وی من عقدا فقط سخرا ومن سخرا فقط کفرا. چا چې دا غوټه ورکړه او لاس ته واچوله دا سړی د سحر وکړو. او ومن سحرا فقط کفرا، چا چې سحر وکړو دا سړی کافر شو. لہذا چا چې لاسپندې واچو نو څه شو؟ اخوا بیا چې د جمله پسې ځان له ولګوه. یا زمونږ او ستاسو دا نن سبا کوم عاملان چې دي دا پالونه چې معلوم وي، ما او تا د هغه نه مدد دا غواړو چې هغه پسې روان یو، ماله پال وګوره. امام ذهبی رحمه الله کتاب الکبائر کې دې باندې تفصیلی بحث کړی دی. چا چې کاهن ته راتلو وکړو سړی کافر دی. چا چې پال وکتو بچا باندې چې راشه د لاس کې مې دا کرښې وګوره زما قسمت کې څومره مال دی، نو دا چا چې دا کهانتو کو دغه سړی خو چورلټ کافر دی. امام ذهبی رحمه الله وی ښځه په طلاق ده، هغه دغه روایت ذکر کړی، دغه روایت تلان دی بیا تفصیل کوي. نو دغه کاهن باندې دغه ځان له دا پال قتل دا کفر او ناروا دي، دا به نه ګورې. یا هغه پخوانی دور ختم شو چې خلک به په کاهنانو پسې ګرځېدل. الله دې انګریز لاندې طبقې ته وغورځوي، هغه یو بل کار راوباسو چې زما ستا موبایل کې یو ایپ پیدا کړو،
چې هغه ایپ ما او تا ته زما او ستا مستقبل ښیي. ته به په هغې کې خپل پوره ډیټایل چې دی نو هغه سرچ کې ور به کې بکیا به پکې ولیکې هغه خپل ډیټایل هغه نوم د پلار نوم او ستا د موبایل نمبر ستا NEC نمبر د کارت شناختی کارت نمبر دا ټول چې تا ولیکل او سرچ دی کو تا ته به راوالي چې ته به په مستقبل کې ډاکټر جوړېږې مستقبل کې به ډاکټر جوړېږي یا به تا ته راوالي چې ته به په مستقبل کې انجینیر جوړېږې دا تا ته وستا مستقبل ښیي دا ایف. زما او ستا مستقبل چې لیکلی شوی دی نو صحیح روایاتونه ثابت دي چې د دنیا د جوړېدو نه مخکې 50,000 کاله زما او ستا مستقبل لیکلی شوی چې ما او تا نه به څه جوړېږي خو پته نه لګي چې د مفتی صاحب خبر وي دا مې پوه نه شو. ته اوس راځې او فیسبوک کې ګورې یا بل ایپ کې ګورې چې زما مستقبل څنګه دی مستقبل دې دغه دی دا ته چې ورته ګورې دې کې بل څه جوړېږي نه چې څه کرې هغه برې به ورپسې د اهدنا الصراط المستقیم کې به خبر راشي چې په کومه لار باندې روانې نو هغې منزل مقصود ته به رسي. که ته وایې چې نه زه به داسې کار کوم چې مونځ به د سره پیژنم نه قبله به د سره نه پیژنم ګیره به مې خریلي پینسې به مې د ګیټو نه کتی او زه یا الله ما غټ عالم کې داسې نه کېږي. داسې کار وکړه طریقه یې زده کړه پینسې به راکړه ګیره پرېږده مدرسې ته لاړ شه اوس دا دعا کوه چې الله زمانه غټ شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کړي اوس ته دعا ځای نیسي که نه ته سبق چې دی هغه د میډیکل وای PhD کوي او ته وای چې الله زمانه انجینیر جوړ کړه دا کار دی خطا دی چې دلته ته میډیکل کوې ستانه الله انجینیر نه جوړوي ته چې کومه لار باندې روان یم په دغه کې لار به تا رسوي دغې ځای ته چوک ته لاړې هغې ځای نه ګاډي کې کېناستې تلې سواړی ته او چې رشکه کې کېناستې دې پل نه ور واړولې ته دا دعا کوې چې الله دې پیر بابا ته مې ډېر زر تر زره ورسوي ګرانه ده چې پیر بابا ته ورسي روان سواړی ته سواړی په رشکه کې ناستې نو چېرته به رسې سواړی ته پیر بابا ته یې نه راکټ کوي نو که ته د جهنم په لار باندې روانې او وایې چې الله ما جنت الفردوس کې اعلی مقام راکا او د پیغمبر په گاونډ کې مې دی راکا هلته بنګله راکا روان دو جهنم په لارې نو دا دعا دې پاسې ده نه ده لومبي ځان داسې جوړ کړه چې ته جنت په لار باندې روان شي داسې ووایې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین الله ستا عبادت په کو ستانه به مدد غواړو نعبدک لا نعبد غیرک نستعینک لا نستعین غیرک الله ستانه مدد غواړو د بل چا نه غواړو الله ستا عبادت کو د بل چا عبادت پنه کو داسې به نه وایي چې پیر بابا په نیکۍ راورسېږي او لوی ځوان راورسېږي دې پسې بیا اوږدې اوږدې قصې مشهورې دي چې د خلکو به هغه کولې نو که ته د بابا په لار باندې روان یې او د هغه نه سوال کوې او دلته بیا جماعت کې کېنې وایي چې الله جنت الفردوس کې اعلی مقام راکړي نه کیدی شي چې جهنم کې اعلی مقام درکړي شیطان په گاونډ دې راکړي لومبي به عقیده د غیر نه کټ کې عقیده به په الله باندې جوړه کې لکه مونږ هره ورځ مانځه کې وایو پین وخته که نه ایاک نعبد و ایاک نستعین دې باندې عقیده جوړول پکار دي
لکه هغه توتی ته چارټه خولې وکنه چې ګوره توتی پردي خوراک لمزه کني دام به ته یې غیر بشي پک دا غ یاد کړیو هغه بس داوی او پردي کور ته تل لینټر ته چته تل او چاوته دام یې خو دانه وته پکې چولې او دې دانی خوري او دغه سندر وسره وای چې توتی ګوره پردې دانی ونه خوري کني دام به ته یې غیر بشي پکې نو راټه خود ته یاد ده اوس په دې اصل مقصد د دې نه دی پویا چې دا د مالک ما ته څه خولي نو دلته تا ته وی ایاک نعبد و ایاک نستعين تا راټه یاد کړه ما ته راټه یاد ده خدا پته نه لګي چې سدي پکې دا پته پکې نه لګي کم از کم د دې په مطلب لګ لګ ځان پویا کول پکار دي کو بیا ډیر تفصیل ته زونو خبر ډیر وګدي دومره واسطه چې په تاسو سیږي نه ایاک نعبد خاص تعالی را بندگی کومونگا ایاک نعبد خاص تا عبادت کومونگا خاص تا ته سر ټیټومونگا خاص تا ته سجده لګومونگا و ایاک نستعين او خاص تا نه مدد غواړو مونگا ستانه مدد غواړو د بل چانه نه غواړو نو اهدنا الصراط المستقيم کلک کې مونگا پلارنی غ باندې لارنی غسدا کتاب الله سنت رسول الله دانی غلار دا پدې باندې کروان شینو جنت ته ورسه کنا تا چې دینو ګرن پترخ کې نیولې وای چې زب جنت ته لاړ شم نو ګران ده چې ګرن دې پترخ کې نیولې نو ګرن چې خلک کمزې ته بوزي ما غزې ته بزي نه دینا صراط المستقيم لارې موتا ته خودلې د چې قران دی ښا دسنه چوخه ما تلارنیغا لارنی غیر تخولی د چې دا قران او اهدنا الصراط المستقيم کلک کی مونږه پلارنیغه باندې لارنیغه موتا تخولی چې څه ده قران ده او د الله توحید ده نو د الله په توحید او وحدانیت باندې با چې کلک شوینو تبا خپل منزل مقصود ترسي المستقیم درې خبره یو توحید دویم رسالت الرسول دریم صداقت القرآن دی باندې چې کله روان شنو مستقیم ته برسي پورا تفصیل د زونه بیا ټیم ته لیدې بیا دعایا ته پاتې کیږي صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیہم چې نعمت کړه تا پاغوی باندې انعام کړه تا پاغوی باندې صراط الذین لار د هغه کسانو لار د انبیاو لار د شهداو لار د صحابه کرامو لار د تابعینو د تبع تابعینو الله په دغه لار باندې چې تا نعمت کړه ده په دوی باندې الله مونږ په دغه کې لار باندې برابر کی صراط الذین لار د کسان هغه کسان دی پیژند هغه کسان دی په کې پیژند انبیا صحابه شهدا چې په دغه لار باندې تللی دي دا لارو پیژنه غره بیا چاته پته نه لګي ویل کوي د صراط الذین لار دای کسانو دا هغه کسان څوک دي چې تا ته بیا پته لګي غره ها انعامت علیہم چې تا نعمت کړه پاغوی باندې چې تا انعام کړه پاغوی باندې انعام په کړه وګره چې یو سړی پیغمبر پیدا کیندې نه بل غټ انعام او نعمت شتي یو سړی شهید شي د الله په لار کې د دې نه بل غټ نعمت شتي صحابي نو غټ نعمت د دې نه بل شتي ورپسې آیات په موږ دوه معنی کوو په دې دوه معنو کې اکثر مولان پکېم ګډوډي او عوام پکېم ګډوډي چې څه وایو د مخکې کوم ډېر تفصیل پات شو مختصر په ورزو صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیہم چې نعمت کړه تا پاغوی باندې یا انعام کړه تا پاغوی باندې غیر المغضوب علیہم مخکې ورسته ګوره لومبي د موصوف صفت معنی کو استاد صاحب ته پوهیږي د موصوف صفت معنی کو ورپسې بیا د مضاف الیه معنی کو لومبي معنی توصیفی ده او بیا اضافی ده غیر المغضوب علیہم ندی هغه کسان چې غضب کړی شوی دی پاغوی باندې ولا الضالین او ندی بیلارې دا صفتی معنی ده صفتی معنی دا چې د معنی تم تو ګورې نو ښه ښکاري
خیال دی نو اوس کاغه ترکیبونه پکې شروع کړو خلک وی چې عوامو ته پکې ترکیبونه مو ناشې بیا ګرانی وس اضافي معنی ته غوږ کېدا زمونږه چې کله دا یو معنی مخکې وکړي د ورپسې معنی به ماغه کوي اسې نه چړمبي اضافي معنی وکړي ورپسې توصیفي وکړي کار به خطا کړی یا لومبي اضافي وکړي ورپسې توصیفي وکړي دسی بنک نو لومبي دا صفتی یاد کړه اوس غوږ کېدا غیر المغضوب علیهم ندی هغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې ولا الضالین او ندی بېلارې دا صفتی معنی موږ وکړه اوس دویمې ته غوږ کېده غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو دا اضافي معنی ده چې دواړه ته بیا یادي ها چې څوک ته وایي چې د دې معنی راته وکړه نو وایي خفه کېږه مه ګله توصیفي معنی درته وکړه ما وکړه اضافي معنی درته وکړه نو بیا ورته دغسې کوه زه لفظي ورته غوږ کېدی ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې موږ نه یو ټکی پاتې شو رښتیا دې ځای کې آمین ویل سوره فاتحه ختمه شوه سوره فاتحې پسې ورپسې موږ چې دی مونځ کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ووایو نو موږ په دې مونځ کې پسې آمین هم وایو آمین په قرآن کریم کې لیکل دا بدعت دی قرآن کریم کې به آمین نه لیکي یو خبره چې دا راته یاد وي ګوره ښه څوک ته دې قرآن کې چې آمین ولیکو نو څه شي کافر کېږي که نه وایي سړی بېدتي کېږي ښه کتابونو حوالې کو ذکر کو بیا ټیم وږدېږي آمین ویل په دې پسې په پټه باندې چې کله دې د قرآن د دې سوره فاتحې تلاوت کو نو غلی غونته کې پسې ووایي آمین الله را دعا زموږ قبوله کړي دا مخکې چې مونږ کومه وکړه صحیح شو مخر به پې ولګي نو پټ چې پسې دا آمین وای په دې تلاوت پسې ټول مفسرینو لیکلي چې آمین ویل پسې سنت دي لکه یو وړوکی غونته کې تفسیر دی تفسیر داري منګي د مولانا عبدالحق صاحب هغه هم وایي چې آمین پسې وایه غلی غونته کې پسې وایي چې د نور سره اواز یو شان نه نشي مونږ وایو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غلی وایي چې آمین ابن کثیر رحمه الله هم لیکلي چې آمین پسې وایه غلی غونته اوس د مانځه هغه مسله ده نو هغه اختلافي مسله که تاسو بیا وایئ چې کوی راته نو کوم باید ته اختلافي اوږده مسله ده کیدی شي چې د 15 منټ کې مونږ یې په یو میاشت کې ختمه کړو 15 منټ چې مونږ درس کو نو کیدی شي یو میاشت کې ختمه شي مونږ چې به کوم دلیل را جمع کړي نو هغه که تاسو بیا وایئ نو بیا ما ته ووایئ نو زه به تا تفصیلي بیا ووایم که چا په تیز ووایي که چا په سلو ووایي نو دواړه ټیک دي ها دومره صرف واورئ خو دا تیز ویل صرف دومره چې ته یې واورې صرف دومره چې ته یې واورې او دا سلو ویل دا هم دومره پکار دي چې ته یې واورې یا که دومره تیز دی وی دی خوا ته دې ملګري دي واورې نو هم خیر دی خو نه چې ته دلته ولاړې او هغې سب کې واورېدو نو دا بیا ټیک نه دي دومره په دې کتابونو کې مونږ ونه لیدو نه په دې احادیثو دواړو طرف ته چې کم روایتونه دي نو دواړو طرف ته چې په روایتونو کې کم راوي دی نو راوي یو دی دواړو طرف ته روایتونه ذکر کړي بس دواړه ټیک دي خو گزاره لګه کوه چې موږ د سره په لیول کې چلیږو نو ته به هم په لیول کې چلیږي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را بندگی کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تانه مدد غواړو مونږه په هر حالات کې به الله نه مدد غواړي اسینا چې سخت د باندې رااله چې را مدد شلو یزوانا د بغداد شاهي پیرانا او مانی ولې لمن استاد بیا به داسې نه کوي بیا چې دی بیا به سخت کم چاته وای الله ته به را مدد شو اهدنا الصراط المستقیم کلک کې مونږه په لارنېغه باندې لارنېغه دا قرآن دی صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې نعمت کړی تا په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوی په هغوی باندې ولا الضالین او نه بېلارې دي د دې آیات موږ دوه معنی کړي دواړه بیا واوره غیر المغضوب علیهم او نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه